الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك وبكرمك بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لما لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. زما د اسلام خوږو عزتمندو د نور الواعظین اتم هغه بنن بیانیږي او بیان د دنیا قدر و قیمت. دا دنیا د الله پاک پنیز باندې د دې څه قدر و قیمت دی. قرآن مجید رب العالمین منګ او تاسو ته د هدایت یو کتاب را لېږلی دی. په هغې کې رب العالمین منګ او تاسو ته د دې دنیا مثالونه ښودلي دي. یو ځای کې د مچ یا د ماشي وزر یادوي، بل ځای کې متاع الحیات دنیا ورته وایي، او په بعضې ځایونو کې د دې دنیا باندې رب العالمین لعنت هم ویلی دی، خو ما سوا د هغه کسان چې هغه د رب العالمین په عبادت کې مشغول وي، د الله پاک سره واسطه برابر وي. دا دنیا په مقابله د آخرت کې دا هیڅ هم نه ده، ځکه کفارو ته دا دنیا الله ورکوي چې دا د الله په نیز هیڅ هم نه ده، ځکه الله پاک دا دنیا کفارو ته غیر مسلمو ته ورکوي. راشي جی حضرت عیسی علیہ السلام دور زمانه ده. عیسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دی، د مریم بی بی بچے دی، د اللہ رب ذوالجلال نیک بندگانو کی یعنی پیغمبر دی. عیسی علیہ السلام پلا ربانی تیرېږي، ورسره یو ملګری دی. السلام د دغې سره درې ډوډۍ په لاس کې نیولي دي، یعنی چې کوم ځای ته لاړ شو دا به موږ کولاوو نو دا به خورو. ولی انسان دا پر رزق سره ژوندی دی، چې رزق نه وي نو دا انسان بیا مړ دی، او د رزق ډیوټي دا رب العالمین دا ذمواري په خپل ځان باندې ایښې ده. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. نو عیسی علیہ السلام چې کم وخت کې دا درې ډوډۍ او د دې ملګري سره په لاره سفر کوي. عیسی علیہ السلام د سکار د پاره روان شو، او دې صاحب ته نه د دې درې روټو نه یو روټۍ په پټه باندې خوړلې ده. عیسی علیہ السلام چې راغی روټۍ ته کیني نو روټۍ دوه دي او پکې کمه ده. عیسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دی، هغه ته دا علم وشو چې یو ډوډۍ خو د خوړلې ده کوي، ملګري ته او رفیق ته وایي ای زما رفیقا، ای زما ملګریا، مونږ خو چې را روانېږو نو مونږ سره طعام درې روټۍ وي، اوس دوه دي. دا ملګری منکر شو، ویل ما ته هېڅ پته نشته، همدغه دوه روټۍ دي، یعنې دا نه و چې یو ما خوړلې ده. عیسی علیہ السلام یو روټۍ په خپله یو د ملګري وخوړله او روان شو سفر کوي. لار کې عیسی علیہ السلام خو جلیل القدر پیغمبر دی، هغه له خو الله ډېرې معجزې ورکړې وي. ګوره مړي ته به اواز کولو قم باذن الله، امر به الله پاک د عیسی علیہ السلام په معجزې سره را ژوندی کولو. عیسی علیہ السلام سره رب العالمین نور هم ډېرې معجزې ورکړې وي، لیکن
معجزه دا د چې عیسی علیه السلام تیریږي سګوري چې واړه واړه د شګو کاڼي دي عیسی علیه السلام ګوته نیسي او الفاظ وایي چې ای رب کریمه زه د الله یا الله ستا پیغمبر یما اے پروردگار عالم د دې نه څونه جوړه کای رب العالمین ته ګورئ عیسی علیه السلام معجزه دام دی چې رب العالمین د شګو نه ورته سره جوړوي دې ته معجزه وایي ما او تا که ډېر ووایو چې دا خښته راته د سرو کا نو دا معجزه نه ده او نه نن سبا هغه خلک شته هغه خلک هغه د ځمکې نه لاندې شوي عیسی علیه السلام چې کم وخت کې دا سره ډېري جوړ شو نو د دې ملګري اوس خیالات بدلیږي څنګه بدلیږي عیسی علیه السلام درې ډېري چې جوړ کړه نو دا یو وایي چې یاره دا خو زما دی او عیسی علیه السلام وایي ما یو د هغه چا چې چا دا ډوډۍ په پټه خوړلې ده اوس وګورئ جي په زړه کې څه راځي حرص راځي د دنیا حرص اے عیسی علیه السلام زما دی پر رب ذوالجلال باندې قسم وي چې هغه تمام دنیا او کائنات پیدا کړی دي اے عیسی علیه السلام والله په بالله چې هغه ډوډۍ ما خوړلې ده عیسی علیه السلام ورته فرمایي ول دا یو ډوډۍ چې تا خوړلې ده دا یو ډېر ستا شو دا زما والا ډېر ستا شو خپل ډېرې دې مواخله یعنې دا دنیا دا مکاره دنیا ده عیسی علیه السلام ترنه روان شو دغه ګوري اوس سره دي جواهر دي یعنی اعلی قیمتي شی دی لکه تاسو وګورئ معاشره کې پرون نه بله ورځ یو معصوم نه موبایل اخیستی کېږي د سکول نوجوان نه او هغه انکار کوي نو هغه په ډز باندې لګي او وفات کېږي معاشره دې ته راغلې ده د عیسی علیه السلام ته واپس شو نو دی د پاسه یو ډاکو راغی چې ویې کته د اشاره ورکړه چې په دې لاره باندې مه تېرېږه نو هغه نور هم رانږدې شو چې یاره په دې لار کې څه چل دی چې ویې کته چې سونه ده ویل هو ته ځکه مونږ ته وې چې دې خوا مه راځه په دې کې یو بل کس هم راغی حتی چې درې واړه یو ځای شو کې تقسیم کوي د څه د وجې نه د یرې د وجې نه و یو ستا ډېری شو دا بل د ده ډېری شو دا بل زما ډېری شو لیکن دې دواړو درېواړو کې یو فیصله داسې کوي چې یاره د روټۍ طعام وخت دی او دا خو ځنګل دی خو دغه ځای کې فلان ځای کې بازار دی او لاړ شه ته به د ډوډۍ انتظام وکړي د هغې نه بعد دا ډېري به تقسیم اوس وګورئ حرص ته وګورئ کم چې هغه په زړه کې حرص کوي چې یاره زبا چې هر څه دوی ته پاره رالم نو د زهرو یو ګیټۍ به ورته اچومه نو دوی به هلاک شي او دا ډېري به ماته پاتې شي دې خواته دا دوه کسان یو بل ته وایي چې دی خو ډوډۍ پسې لاړ خو اشنا داسې کار به کوو چې یاره دی راشي نو په دوه کسه باندې به دی ووجنو نو ډېري به مونږ ته پاتې شي دا دنیا حرص لکه نن سبا رور را لګي او رور وجني د یو لیش ځای دپاره د لږ غونته کې د یو څو چنده څیزونو دپاره خپل رور وینې تویوي ولې وجه څه ده دنیا ډېره خوږه کړې ده دا دنیا دومره خوږه نه ده آخرت دې الله پاک زمونږ او ستاسو ښایسته کړي کله چې دا صاحب ډوډۍ راوړه زه خو په خپل ذهن کې دا ساچوري زهر لیکن چې دی را ورسېده نو دې دواړو سلا کړې وه دا یو خو یې ووجلو مړی بیا ویل راشه اوس ډوډۍ ته کینو چې ډوډۍ ته کېناستې ده حرص دی زر زر ډوډۍ خوري په هغې کې خو زهر ګډو نو دغه دواړه وفات شو حتی چې درې واړه د دې حرص ته وجې نه مړه شو صلوات و سلام په لاره باندې بیا را روان دی
سګوري چې درې واړه ډېریم پراته دي د سرو ډېریم پراته دي او دا درې واړه ورکې مړه شوي دي عیسی علیه السلام سرو ته اشاره وکړه چې اله العالمین دا واپس په خپل حال باندې کا نو عیسی علیه السلام معجزه وه الله تعالی د عیسی علیه السلام دغه معجزه دی نه رد کوله سوال یې وکړو الله یې سوال نه رد کولو واپس عیسی علیه السلام چې کله دعا وکړله نو واپس دا څیزونه هماغه رنګې شګې شوي نو دې دنیا دپاره خلکو ځانونه مړه کړه لیکن دنیا وله بیا هم په لاس رانله حیرت زیات او دا دنیا متاع ده متاع څه ته وایي متاع یو زړه چیرړه کومه چیرړه چې زنانه کله تنور لمبه کوي او هغه چیرړه چې په تنور کې تاوي دې ته متاع ویلي راچې حسن بصري رحمه الله تعالی علیه دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی په مخ د ځمکه باندې الله پاک ول ډېر لوی ولایت ورکړی او د به ملغلرې جوړولې جواهر به جوړول لالونه به جوړول او هغه به بیا خرڅول د روم باچا له ډېر ښایسته جواهرات یې تیار کړ د روم باچا له راغې چې ویې کته د باچا په کرسۍ باندې وزیر ناست دی دی ډېر زیات خفه شو چې ما خو ډېر مزل کړی دی اعلی جواهرات مې راوړي دي خو کاش افسوس چې باچا پخپله وي وزیر ورته وایي مه خفه کېږه راځه د باچا خواله به دې زه ورولم حسن بصري وایي ډېر زیات خوشحاله شومه چې یاره دا خبرې راته وکړه چې باچا سره وکړم و جواهرات را سره دي او چې باچا له رالم څه ګورم چې باچا قبرستان کې ناست دی او زوی وفات شوی دی هغه زوی د قبر نه ښایسته مزېدار جنګله تاو شوې ده لکه خلک دې قبرونو نه جنګلې تاوی نه دا جنګلې تاول نه دي پکار دا قبر دا خاوره ده لاړ شئ وګورئ تاسو په مسجد نبوي ته وګورئ د هغې مخامخ مقبره چې دې وخت کې زما نه نوم هیر شو جنت البقی یعنی هغه مقبره جنت البقی چې په هغه کې حاجیانو صاحبانو کتلي عمرې والا حضراتو کتلي هلته جنګلي نه دي ته لیکن منګ او تاسو حیرت دغلته هم دی چې یاره دا ځای رانه بل څوک قبضه نه کي نو دا باچا سلامت خپل بچي ته ناست دی او ډېر ښایسته علماء کرام جرګه په جرګه راځي دعاګانې ورته کوي لیکن باچا زوی نه راژوندی کېږي د هغې نه بعد بله جرګه د فوج راځي د هغې نه بعد نور خلک راځي باچا د حسن بصري صاحب سره میلاو شو او ورته یې وفرمایل چې زما بچې هغه د دنیا نه تللی دی وفات شوی دی الان کې ښه علماء کرام زه باچا یم ما له دې ځای ته راله زما بچي ته یې دعاګانې وکړي خو زما بچې هغه واپس ماله نه راځي دا دنیا فاني ده دا دنیا ختمېدونکې ده د آخرت زندګي لویه زندګي ده الله دې زمونږ او ستاسو آخرت ښایسته کي اتمه حصه دا د نور الواعظین تاسو ته مې ذکر کړه رب العالمین دې پې ماله او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.